صحابي قول به څنګه نه پیش کوي د دې زمانه خلق بر صحابي خبره څنګه نه مانی پیخي غلطي کوي ما درته ویل چې دا نخري غلطي دي کنه مجتهدین نه دي او خبرې د مجتهدینو شروع کړي نو په اعتبار د انتها سره درې قسمه شه مرفوع شه موقوف شه مقطوع شه موقوف معنا د صحابي ته انتها شوی دویم تقسیم د خبر واحد باعتبار الروات خبر واحد په اعتبار د روات سره هم په درې قسمه دي مشهور عزیز غریب مشهور عزیز غریب مشهور هغه شو چې ثلاثه یا زائد علی الثلاثه داغه روایتو کی په کل طبقاتو کې الی آخر السند خو حد تواتر ته نه رسید او عزیز غریب چې داغه روایت اسنین من اسنینو کی په کل طبقاتو کې الی آخر السند دریم غریب غریب چاته وي ما تفرد بروايته شخص واحد چې داغي پر روایت باندې شخص واحد تفرد کړی وي سواء فی کل الطبقات او په طبقه واحده ارزه کی چی وي اول کې د متواتر وي بیا د مشهور وي بیا د عزیز وي په ځای کې تفرد راغی حدیث غریب شو حدیثه غریب شو نو د آیات کې ګوره حدیث غریب ضعیف ته نه وایي حدیث غریب خبر واحد ته وایي هغه خبر واحد چې سند کې روات یو راغی او دا څومره حدیث چې تاسو ګورئ دا اکثر غریب دي اکثر ترمذی شریف وګورئ هاذا حدیث حسن صحیح غریب غریب سمانه تفرد پر روایت کړي په یو طبقه ما چې کله طالبای وخت نه د فن سره زما شوق او ما بار کتاب کې د منطق کتابونه چې خپل راواخلم په حاشیه کې مې خبره کتلې مې مولي پانی تر استلی چې دینه و بیا ځای استدلال پېښ مونږ با وخت کې وی چې دا غټ کتابونه دي دا بګینه داخلك منی کنه مونږ څه خبرو چې هغه فقه نه مانی تفسیر نه مانی شرح د حدیث نه مانی صحابه او اقوال نه مانی د منطق او حاشیه به مونږ سره څنګه و مانی خو ما خپل هغه اخذ بکول نو هدایت چې کله مونږه استادانو نه ویله نو تاسو که هدايه وګورئ غلند ناکتین چې دي د اکثر شافعي مذهبي دي نو دا نکتې والا لند چې زموږ استدلال کله راشي نو لند به لیکلي غریب تاسو هدايه وګورئ غریب ما به داسې فکر کوم چې دا غریب کې نه ضعیف ته وي زه به ډېر زیات خفه کېدم دې ته زموږ ټول حدیث ضعیف دي خو په دې نه پوهېدم چې غریب ضعیف ته نه وي غریب ما تفرد بروايته شخص واحد که هغه شخص عادل وی تام الضبط وی غیر معلل غیر شاذ وی مسلم وی عاقل وی حدیث حسن شکل صحیح شکل لذاتی نو غریب د صحیح لذاتی سره جمع کیږي لغیر سره جمع کیږي حسن سره جمع کیږي او غریب ضعیف هم جوړی دی اگر راوی چې تام الضبط نوی عادل نوی خپل ضعیف نو خبر واحد په اعتبار د روات سره درې قسمه مشهور شه ثلاثه یا زائد روایتو کی خو حد تواتر ته ونرس عزیز شو اثنين من اثنين في كل الطبقات او غریب شو ما تفرد بروايته شخص واحد دریم تقسیم خبر واحد باعتبار صفة الروات على 16 قسما خبر واحد په اعتبار د صفت دراویانو سره 14 قسمه دي خبر واحد په اعتبار د صفت د رواتو سره 14 قسمت دا ضروری دي څوک لیکلی شي ولیکي اول صحیح لذاته دویم صحیح لغیره دریم حسن لذاته سلورم حسن لغیره
صاحب د چټ لیکي چې بشوري وایي چې اقسام د کتاب الله شل دي صحیح نه دي جواب شته هغه څه دلیل ویلې چې زه جواب وکم او کو جاخل قول دی نو جواب ته لا څه ضرورت اصولیین زمونږ او تاسو وایي چې شل دی او بشوري وایي شل نه دی وی جواب یې څه دی هغه دلیل ویلې که دلیل ویلې تاسو یې پیش د قول معارضه کې د اصول راغې نو دا دومره سړی دی چې قول دغه معارضه کوي لا موږ به دلایل وته وایو خو بدې کړي دي که اصول خلاف یې کړی دلیل دا غوی پیش کوي نو موږ به جواب کوو محض او فلانه کې خیل دسی وایي او څه جواب دی نو ای خو موږ بس دومره به وایو چې بدې کړي غلطې ویلي دا یار یو د پاره اصولو کې مثال شته هر یو د پاره مثال شته نو ثابت شو چې کتاب الله کې دا شته کنه کته وای چې شل نه دي زائد دي نر شاغي وشتم ته وخای کنه بس مونږ به وای چې دوی خطا شو کوای چې شلو نه کم دي شلو د پاره مثالونه وای کنه نو ثابت شو تاسو اصولو کې ویلي صحیح لذاته صحیح لغیره حسن لذاته حسن لغیره پنځم ضعیف بل موضوع بل متروک دارنگ شاذ محفوظ منکر معروف معلل مضطرب مقلوب مصحف مدرج دغه شپارس قسمونه د خبر واحد دی به اعتبار صفت الروات حدیث صحیح لذاته دوی چاته وي دوی هغه حدیث توای چې روات عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل غیر شاذ وي د خمسه صفت د کمال الراوی ویلیش اسلام بوي عقل بوي عدل بوي تام الضبط بوي غیر معلل غیر شاذ بوي کراوی کی اسلام نو کافرو دا بہترین عظیم جرح دا سند کے لیے راوی پیدا کر تاریخ پر لحاظ دے ثابت کړ چې دا مرتد شوی بس عظیم جرح دیو عقل بوي جنون با پینوی راغلے آخر دا ایامو کی خلط با پینوی راغلے کہ کم سے قبان دے پا آخر دا عمر کی اختلاط راغلیو نو بیا با دا سند گوری دا حدیث گوری چی دا روایت دا دنا قبل الاختلاط شوے کہ بعد الاختلاط کہ بعد الاختلاط بھی ضعیف دی اگر کہ دے روی سقہ دے دا بالکڑی دی اسماء رجال باقی دوائی دا سقہ دے اختلط فی آخر عمری آخر دا عمر کی پہ اختلاط راغلیو چونکہ آغا زمانہ کی درس دا یادو نہ کی دو نو دا با دیر قوی حافظه بوا کله چې سړی سپینګیری شي خود به خود هغه حافظه نه پاتې کیږي نو بعضې داسې ثقه روات دي د بخاري د رواتو نه دي او د هغه د رجالو نه دي خو آخر د عمر کې په هغې اختلاط راغلی دی هغه نه به بیا تقدیم تاخیر په سند کې په متن کې دا راته نو صحیح ذاتی دا شو چې راویانی
عدلاوی، تام الضبط وی، متصل السند وی، غیر معلل غیر شاذ وی. په دې هر یو قید کې احترازات کوي د اخر اقسامونه چې راوي به عادل وي. نو عادل دوی چاته وي؟ عادل دوی دې ته وي چې دی به راوي به صاحب د تقوا وي، ذوقن تقوا به د معمول ذوقي وي، او دی به یو فحاش انسان نه وي بلکې یو دروند خوی والا به وي. په دې علماو کې تاسو ګورئ بعضې علما درانده خلک وي، بعضې علما سپک وي، په لار به روان یم خوراک به کوي، د عالم د غیر عالم سره فرق نه کېږي. مجالس د خواصو د عوامو به نشي بېلول، د عام ګپ شپیانو خلکو مجلس کې به ناست وي. نو داسې خلک دا هغه وخت کې به چې په کم محدث دوی پوه شول چې دا په د ګپ شپ په مجلس کې کینی، دا په لاره خوراکونه کوي، دا بې باکه انسان دی، که دی به څومره قوي حافظې والا و بس وی دی عادل نه دی. دی چې د عامو معمولاتو شرعیو کې د عدل نه کار نه اخلي کېدی شي د په حدیثو کې معدل نه او بل به صاحب د تقوا وي. نو دی به متقی من الشرک وي، متقی به د بدعاتو نه وي، متقی به د اهل زیغ نه وي، د دواوې جماعاتو نه به نه وي. دغه د دواوې جماعاتو دا جرحه بعضې محدثین جرحه ګڼي، بعضې نه ګڼي، خو په کار دا ده چې وګڼلی شي. شرح نخبه کې ابن حجر صاحب دې ته زور ورکړی دی چې د اهل زیغ جرحه دې جرحه شي، اگر که په اسلافو کې دا جرحه نه وه. سړي روات د بخاري شته چې شیګان دی، متهم دی په تشیع باندې، خو دوی وایي دا جرحه نه ده. لکه چې شیعیت جرحه نه ده، کذب جرحه ده او شیعیت جرحه نه ده. کذب جرحه ده او خارجیت شرعه نه ده، جرحه نه ده، قدریت نه ده، اعتزال نه ده، بس د بعضې سلفو رایه ده. خو هغوی یو علت وایي، هغوی وایي دا دغې ډلو ته چې څوک تلي دا د ډېر کمال تدین نه تلي، وایي د ډېرې شیخۍ نه دلته تلي، ډېرې شیخۍ نه داسې د نورو عقیدو ته اوښتي، د اهل سنت یې پرېښي بل خوا تلي. نو وایي دروغ نه وایي، هر کار کوي خو دروغ نه وایي. او بعضې منصفانه قول کوي، څه علما خو یې ردی جرحه د اهل زیغ دا جرحه ده، صحیح قبلی. بعضې منصفانه قول کوي، وی روایت ته وګورئ چې مروج د مذهب د دی دی که نه، که روایت یې مروج د مذهب د دی و بیا مه قبلوئ. لکه د شیعه روایت راغی او د شیعه د اهل بیتو تعریف کې روایت ویلو، اوس دې صورت کې دا خو د مذهب دی که نه، افضلې فرقه وایي، نو داسې روایات د اهل تشیع بیا نشي قبلولی. یا د خوارج په سند کې خارجي راغی متهم په دې جرحه باندې، او هغه د اطاعت الامیر په خلاف یو روایت پیش، دا د هغه رایه ده. د خوارجو د اهل سنتو سره فرق دا دی چې اطاعت د عمراو اهل سنت لازم ګڼي او خوارج لازم نه ګڼي. هغوی وایي که امیر د وقت باچا نه ظلم وشو اطاعت لازم نه دی، او اهل سنت والجماعه وایي چې امیر او بادشاه د وقت که عادل وي که ظالم وي اطاعت لازم، خو چې کافر شون اطاعت به نه کوي. د کافر اطاعت نشته، د عادل هم اطاعت دی او د ظالم هم اطاعت. او خوارج وایي چې د عادل اطاعت شته دی او د ظالم اطاعت ناجایز دی لکه د کافر چې ناجایز. نو دا د اهل سنت او د اهل زیغ سره فرق دی د خوارجو سره. دی وجه نه ګوري اکثرا به د وخت د باچا خلاف پورته کېږي خوارج، او اهل سنت به د هغې مخالف وي. نو عدل به وي، په قید د عدل سره خارج شو هغه راوي چې کاذب وي، یا متهم بالکذب وي، یا فاسق وي، یا مبتدع وي، یا مجهول غیر معروف وي. تام الضبط به وي. دا ضبط یو ضبط الصدر دی، بل ضبط الکتاب دی. محدثین ضبط الکتاب ته ضبط نه وایي، هغه وخت کې به چې چا زر کتاب ته ورسول د هغې نه درس دې ته ضابط نه وي. دوی چې ضبط تام یادوي ضبط الصدر ته وایي چې وایي اورېدل هغه یې بیرته نقل کړل بل ته، کما حقه څنګه چې اورېدلي وسې نقل کړل. څو څو ځل به دوی هغه انسان تجربه کړه، بیا به یې قول وکړه چې دی تام الضبط دی.
د سهیل ذاتی په تعریف کې چې تام الضبط راغی نو خارج شو پدې سره واهم فحش غلط ډیره غلطیا چې کیږي او کثیر غفلت یا کثرت مخالفت د ثقگانو یا د اوثق او سیء الحفظ چې حافظه کمزوري وي متصل السند بوي پدې سره احتراز راغی دا معلقنا صاحب د کتاب تعلیق کی امام بخاری رحمت الله علیه د صحابي او قول پیش د نبی اسلام حدیث پیش سند نوی دي ته تعلیقات وي اگر که امت کی تعلیقات د امام بخاری د مقبولات نه دي د وجه اعتماد نه پزات ته دبانه دیکھ سند راوانم خلی بس قبول خو په بخاری دارنګ مرسل تی وت مرسل هغه وی چې هغه کې قطع راغلی وی د یو راوی په انتها د سند مثلا تابعی وی قال رسول الله نا مرسل د تابعی صحابی هغه صحابی وی چې مدینه منوره کې ایمان راوړی د مدینه مکی معظمی او حال بیان نا مرسل د صحابی یا منقطع منقطع وی چې سقوط د یو راوی په وسط السند کې راشي هغه مقطوع دی چې کوم مخکې مونږ ویلو چې انتهایی تابعی ته شوي هغه جدا قسم یو منقطع دی منقطع چې راوي ساقط شي په وسط السند بل معضل معضل هغه دی چې سقوط د راویین او متوالیین راشي په وسط د سند کې یا په ابتدا کې یا په انتها سقوط د راویین او متوالیین راشي بل مدلس دی مدلس هغه دی چې پاغي کې وهم د سقوط دراوي وي تيقن نوي وهم د سقوط دراوي وي دا اکثر ثقه سړی کوي هر سړی نه کوي تاسو کې وصل تماته ناسي شاګردان شوي کې دي شي یو کس در کې یو زمانہ کې په دوره حدیث کې او په علمي شهرت کې انتها ته ډیر معروف شي او زم داسې غیر معروف پاتې شي به چې ته زمانہ سند نقلې نو په شرمېږي ته څنګه وایي چې زما شیخ داده نو زما شیخ او شیخ ته ودانګي زه د ادریس شیخ صاحب شاګرد ما ته زما شاګرد ما پرېګ دل ته ودانګي نو دا څوک د کار کوي دا مدلس ثقه دا ډیر عمده او ډیر مشهوري خو د وجه د شرم نه چې زه څنګه اوس غیر معروف شیخ یاد کما هغه شیخ پرېګ دی شیخ او شیخ ته ودانګي خو یقیني نه دی کی وهم د سقوط دراوي وي کم سړی چې مدلس وي ناغي باندې بیا تاسو بیا ګورئ چې دا الفاظ د اتصال السند دي او کدا غیر اتصال السند الفاظ د اتصال السند حدثني حدثنا اخبرني اخبرنا او دا غیر اتصال السند چې دي عنعنی دي نو عنعنه د مدلس به قبول نه ده او که عنعنه نه په حدثني حدثنا سروي یا اخبرني اخبرنا سروي به د مقبولاتو نه ده حدیث سهیل ذاتی دغه شو چراوی عدل تام الضبط وی او متصل السند وی غیر معلل غیر شاذ وی سهیل غیره دوی چاته وی دویم قسم سهیل غیره سهیل غیره دوی دی ته وی چې دغه یو صفت عدالت باندې پوروي اتصال السند کم پوروي غیر معلل غیر شاذم وی مسلمم وی عاقلم صرف دغه یو صفت چې تام الضبط ته تام الضبط دا ضبط تام نوی ضبط سیو الحفظ وتمویا یو سیو الحفظ دے یو ضابط دے یو ضابط تام دے سهیل ذاتی کی ضابط تام شرط دے اغینا محدثین پاس مارجال کی پا متقن سر تعریف کی چکلوی ہوا متقنن یعنی دے صاحب دا تام الضبط دے متقن صاحب دا اتقان نو چکل دا یو صفت چی تام الضبط دے دا نفش اس چی دا نفش سیو الحفظ راغے که نفس حفظ راغے که سیو الحفظ راغے حدیث دی ضعیف شو بیا که نفس حفظ راغے حافظ دے ضابط دے خود تام الضبط نشتا نو دل تبوستا گوری
چې دغه غیر تتمیم د ضبط د منجبر دی په کومې جبیرې کنه جبیره لري کنه لري کدا منجبر په یو جبیرې باندې و چې هغه عبارت د تعدد د روایت نه دی نو دا صحیح لغیره شو راوی کی کل صفات شتا تام الضبط نه دی خو ضابط دی تام الضبط نه دی ضابط دی خو دغه چې تام الضبط نه دی دغه نقصان راغی خو دا نقصان جبیره شو په تعدد د سند سره روات ډیر شو سند روات ډیر شو نو دا تعدد د رواتو جبیره وګرځېدا په دې یو راوي کې د تام الضبط د نقصان نو دا صحیح شه لغیره د وجه د تعدد د رواتو نه صحیح شه بل حسن لذاته حسن لذاته حسن لذاته هغه دی چې دا کل روات د صفات د کمال د راوي پکې شته تام الضبط نشته دی چې تام الضبط نشته نو څه شی سیول حفظ نه ضابط دی ضابط دی خو ضابط سره بیرته تعدد د رواتو د سند نشته جبیره نه لري چې نه لري دی حدیث ته دوی حسن لذاته وایي حسن لذاته بل حدیث حسن لغیره حدیث حسن لغیره داره چې داراوی تام الضبط هم نه دی ضابط هم نه دی بلکې سیء الحفظ دی څه شی دی سیء الحفظ خو دومره خبره ده چې دا سیء الحفظ چې یو نقصان لازم شو د سند کې دا منجبر شه په یو جبیری باندې چې جبیره د تعدد د رواتو ده د سند ده نو چې هر کله طرق متعدد شو دغه دا سیء الحفظ چې کم نقصان لازم و دا غي جبیره په تعدد د روایت سره وشو نو حسن لغیره حسن لغیره دا اصطلاح د جمهور محدثینو دا اصطلاح د امام ترمذی په حسن کې لګه مختلفات امام ترمذی دا حدیث ضعیف دو قسمه کوي یو حدیث ضعیفه جائز الاستدلال بل حدیث ضعیفه غیر جائز الاستدلال حدیث ضعیفه جائز الاستدلال ته امام ترمذی څه شی وایي حسن وایي او دا امام احمد سے ابراهیم دا امام احمد رحمت الله علیه فرمایي چې جائز د استدلال په حدیث ضعیفه باندې نو مراد دلته د حدیث ضعیف نه حدیث ضعیفه حسنه ده دغه حسن مراد ده چې پنځ د امام ترمذی استدلال ته کېږي صحیح لذاته لغیره حسن لذاته لغیره په دې څلورو کې دې څلور واړو ته حدیث مقبوله وایي څه ورته وایي حدیث مقبوله دین اخواته چې اوس کوم اقسام راځي دا حدیث مردوده دي دا حدیث مردوده حدیث مردود نه خو په اعتبار د سند سره دې کې اوله رتبه د صحیح لذاته شو به لغیره شو به حسن لذاته به لغیره شو بیا دا چې حسن لذاته کې بیا رتبه شته کنه دلته فقها او محدثین اختلاف لري په محدثینو کې ابن حجر عسقلانی غون انسان هغه وایي دا حسن لذاته کې چې کم حدیث بخاری او مسلم راخسته دی دا فوقیت لري په هغه باندې چې نور راخسته دا محدثینو رائے وهابیان علی ظواهر دا ټول دې طرف ته ذهاب لیکن فقها لکه ابن حمام چې محدث هم دی فقih هم دی هغه وایي چې هر کله راوی د بل کتاب تام ضبط شو عادل شو عاقل شو مسلم شو غیر معلل غیر شاذ شو او په هغه مصابت شو چې په کم مصابت رجال د بخاری دي صحیح لذاتی شو نو بیا دغه حدیث چې متفق علیه دی په هغه حدیث باندې چې په بل کتاب الحدیث کې موجود دی هیڅ فوقیت نه لري هیڅ فوقیت نشته دا رائے د چا د فقهاو دا ابن حمام په فتح قدیر کې دې ته زور ورکړي خو محدثین ترجیح ورکوي چون کې دار چا خپل فن وي دار چا خپل فن فقها د ائمه اجتهاد ته څومره اعتبار ورکوي نو دا شان محدثین امام بخاری امام مسلم د دې فن ائمه دي هغه دې قول ته مزیت ورکوي او فوقیت ورکوي حدیث متفق علیه په ټولو مقدم غني بیا حدیث مذکوره فی البخاری مقدم غني فی مسلم وغیرہ وغیرہ بیا حدیث فی مسلم په باقی کتب مقدم غني بیا حدیث د صحاح سته مقدم په نورو کتب غني دا طریقه او طرز د محدثینو دی د اسلافونو دا سره روان هر چې فقها دي دا غي طرز دار چې سند ته ګوري سند کې چراوی د دې موافق خطه بیا نور مزیت فوقیت نه ور کوي سلور قسمونه بیان شو پنځم قسم حدیث ضعیف دی
حدیث ضعیف هغه دی چې هغه کې پرواتو کې صفات د کمال الراوی کې ضبط تام سچ ضبطم نوی بلکې سی الحفظ او دغه سی الحفظ نقصان جبیره په تعدد د روایت سره نه راغلی کراغلی خو حسن لغیره دا حدیث ضعیف شوی دغه حدیث ضعیفه بیا یو په مسائلو کې ده په صورت د معارضه کې او بل په ترغیبات او ترهیباتو کې په ترغیبات او ترهیباتو کې حدیث ضعیفه مقبول ده اتفاقا ضعیفه مقبول ده اتفاقا او هر چې مسائل دي بیا کتیش چې آیا مسائل کې د په مقابله کې معارضه کې بل حدیث تکنه کوو هغه ته ترجیح ورکړه دا متروک کا کبیا بل حدیث په مقابله کې نوی او د تایید د پاره پیش کې نو استدلال دکې دی شي بل حدیث موضوع دی موضوع چاته وی چې راوی عادل سند دی چې کاذب دی یکون الراوی مقطوعا بالکذب راوی کاذب وی بل متروک چې راوی متهم بالکذب مقطوع به بالکذب نوی خو متهم په کذب سره او یا متروک دیتا وی یکونا روایته مخالفا لقواعد الشرع دا سی روایتو کی چې د شریعت د عام اصول خلاف راشي بل شاذ دی شاذ چاته وی مخالفت د ثقه د اوثقنا ثقه د اوثق لکه په صحیح ذاتی کې مونږ تام الضبط او ضابط تام الضبط ثقه ضابط تام الضبط اوثق او نفس ضابط ثقه روایت د ثقه د اوثق مخالف راشي نو د روایت ته بسوای شاذ وای د ثقه روایت ته شاذ وای او هغه اوثق مخالفت چې کړي نو د اوثق روایت ته محفوظ ویلې شي هغه بل قسم شي محفوظ بل منکر دی د منکر او د معروف او د شاذ او د محفوظ په منځ کې بعض محدثین د ترادف قائل بعض محدثین فرق کوي نو فرق دا دی چې منکر چاته وی روایت الضعیف مقابلا للقوی سی الحفظ چې د ضابط مقابله وکي نو دې ته دوی منکر وي او ضابط چې د اثبت مقابله وکي د تام الضبط نو دې ته دوی شاذ وي به چې ثقه د اوثق مخالفت وکي نو شاذ نو د اوثق روایت ته سوی محفوظه او چې ضعیف یعنی سی الحفظ مقابله د ضابط وکي نو دې ته دوی معروف وي نو هغه ضابط روایت ته بسویل کیږي هغه ته نه دې ته دوی منکر وی او د ضابط روایت ته معروف ویلې شي بل معلل دا چې پای کې اسباب خفیه غامضه قادحه وی یعلم به مهرت هذا الفن چې د فن ماهرین به پوي مثلا دسه سند بیان کی د شیخ داغه روایتو کی پاخبرنا اخبرنی سره اغل ته ماهرین د فن چې وګوري هغه چې کم کال کې وفات شوی وي هغه مکی وي دا بل سړی عراقي دی دوی ته تاریخونو پته وا او دا مرته پته چې د حج ته په دې کال تللی دی مکې معظمې د هغه نقل کوي اوس د هلته مکې معظمې ته چې ورغلی دی دغه کال تاریخ کې د ده نه 5 کاله مخکې هغه وفات نو دا لقا څنګه وشو دا وس اسباب خفیه قادحه غامضه چې مهره د فن به پوي او یا نور د خارجي علل نه کذب لازم شي لکه تقریرونه یو کتاب دی نزهة المجالس وته وي اساس پکې خدي خو حدیث باندې اعتبار نشي جامع دی بین الغث والسمین او غیر فارق دی بین الشمال والیمین پدې مسله د حدیثو کې هغه یو روایت ذکر کړی دی وی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړ هغه ته د جنت
میوه یو بوټي کې مڼه وه ویې خوړه د وجود نه د جنت د میوه به بوی معراج کې واپس چې راغې خدیجې بیبي سره کله هغه نزدېکت شو 9 میاشتې د خدیجې بیبي نه د جنت د میوه بوی کله چې فاطمه بیبي پیدا شوه د نبی علیہ السلام جنت میوه ته به شوق راغی فاطمه بیبي به یې ښکل کړه د هغې نه به د جنت د میوه بوی دا حدیث ذکر کړی اوس دا څومره دروغ دي څومره ښکاره دروغ دي څنګه دروغ خو ځکه دي چې په اتفاق د مورخینو باندې بیبي فاطمه رضی الله عنها په هغه وخت کې پیدا شوه چې نبی علیہ السلام عمر 15 کاله صحیح شو او راجح قول دا دی چې بعثت په 12 کال د معراج واقعه پیښه شو نو 12 کاله د 40 کلنۍ نه بعد او 15 کاله هلته 35 نه 40 پورې نو 19 کاله فرق راغی څو راغی 14 کاله شو نو دلته تاریخ د نگاه نه پته لګي چې نبی علیہ السلام د فاطمه بیبي د پیدایش نه 19 کاله بعد معراج ته تللی او د هغې واقعې نه پته لګي چې معراج ته لاړو مړی وخوړو بیا راغی بیا داسې وشو ګوره دا محره ده د فن چې تاریخ ته وګوري نو یو سبب قادح او غامض پکې راوباسي چې یاره دا دروغ دي دا نه دی صحیح دې حدیث ته حدیث معلل ویلی شي بل حدیث مضطرب بیا هغه دوه قسمه دی مضطرب المتن مضطرب السند بل حدیث مقلوب چاته وي په کې مخالفت په تقدیم او په تاخیر سره راشي بل مصحف دی مصحف دوی چاته وي چې مخالفت پاغي کې فی نقطتن په یو نقطه کې راغلی بل مدرج دی ته وي مودرج فيه کلام الراوی چې د راوی کلام پکې د نشوي رستو چاته پته نه لګي لکه احناف په قائلینو در رفع الیدین باندې دا اعتراض کوي چې داسې روایت مونږ ته پر رفع الیدین کې خودی شي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د وفات وصاله پورې رفع الیدین کړي خودی شي نو دوی سره نشته چې دائمی استمراری عمل حتی د وفات د نبی علیہ السلام پورې شوی وي دانش نو دوی تعالی شروع کړ دې اعتراض په جواب کې د بیهقی او حدیثی پیش بیهقی شریف کې دا حدیث مذکور دی د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما پر روایت سره د بخاری چې کوم سند دی او ماغه سند او ماغه متن دی چې نبی علیہ السلام برکو کول رفع الیدین کو چې پاوس رفع الیدین به کو خو مزید پکې دا الفاظ دي چې وکانا هذا صلاته حتى قضى الله عز وجل دغه منذ تر وفاته پورې اوس دغه په مناظره کې استدلال ولی نشي کولای چې امام بیهقی چې دا حدیث ذکر کوي نو په خپل وایي چې دا ټوکړه ادراج دراوی دی دا حدیث نه دا چرته یو شیخ دی چې قائل د رفع الیدین دی شاګردانو ته درس کوي حدیث د عبد الله بن عمر د بخاری پیش کړی دی چې پیش کړی دی نو په آخره کې د خپل قول کړی چې د نبی علیہ السلام تر مرګ دا عمل دی دا د قول شاګردانو کې هر قسم شاګردان وی کنه هلته یو ځوان ناس دی دایم په حدیث کې دننه کړی نو حدیث مدرج دی ته ما ادرج فيه کلام الراوی چې راوی و شرح د یو لغت کړی دا او ترجمه کړی دا او جزئیه بیان کړی دا کم فهم طالب آغا د حدیث په متن کې دننه کړی دا سلورم تقسیم خبر واحد لرا باعتبار سقوط الراوی و عدمه خبر واحد په اعتبار د سقوط دروات او عدم سقوط دروات سره په وو قسمه دي اول حدیث متصل نو متصل معنی متصل السند اوس دا په مرفوع کې ملګي په مقطوع کې ملګي په موقوف کې ملګي متصل مرفوع متصل موقوف متصل مقطوع
دویم مسند. د مسند او متصل په منځ کې معمولی فرق دی، فقط دغه مسند یو خاص دی چې اطلاق تر مرفوعاتو کې. صحابو ته چې کله اتصالو شي موقوفاتو کې ته دی مسندات نه وایي، او چې کله په مرفوع کې راشي نو مسندات ورته وایي. بل منقطع دی. منقطع چاته وایي چې سقوط د راوي راشي په وسط خو یو راوي وي. بل مرسل دی. مرسل چاته وایي سقوط د راوي راشي په انتها د سند، تابعی صحابي ترک قال رسول الله وایي. مرسلات پدې کې د فقهاو څخه اختلاف شته. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رائے دار چې مرسلات د صحابي مقبول دي، د اتفاقی. هر چې مرسلات د توابع تابعینو دي امامونه مقبول غني مطلقاً. او شوافع او امام احمد سے هغوی مراسیل د تابعینو مقبول نه غني سوا د درې اشخاصونه: سعید ابن المسیب، ابن شهاب الزهری او حسن بصری. دا درې د اعتماد نه په ذات د دوی باندې مراسل قبلی، د دین سوا د بل چا مراسل نه قبلی. قال رسول الله نه قبلی. پنځم معضل دی. معضل چاته وی چې سقوط دراویین او متوالیین راغلی، دو راویین په منځ کې ساقط شي. شپږم مدلس دی. ما وقع السقط في السند خفيا، وهم د سقوط دراوی خفي سقوط راغلی. پنځم تقسیم د خبر واحد دی به اعتبار صيغ الادا. هغه په دوه قسمه دی، یو معنعن دی او بل مسلسل، عن فلان عن فلان عن فلان. بیا مسلسل کله بیاخذ الید وی، کله بالضحک وی، کله دا چې روات كلهم قریشیین، کله روات كلهم مهاجرین. دا مسلسل څه قوت ورکوي حدیث له. نو دویم دا احادیثو دا دلائل سمعیونا حدیث دا غیر پارا دا اقسامات. دریم دا دلیل سمعین آغا اجماع شوا او دا غیر پارا مرکبہ و غیر مرکبہ اصولو کی سا اقسام ذکر شوی. دا دویم مبحثو زمونگا دا ننی درس چه مشتملو پا بیان دا قسمه دلیل و بیان دفعهما سره د بیان د بعض اصطلاحاتو د اهل د فن. لکه مثلا دوی تقریب چاته وي سوق الدلیل على وجه يستلزم المطلوب. تقریب چلول د دلیل په داسې طریقه باندې چې مطلوب مدعا ثابت مستلزم شاغله. یا تعلیل دوی چاته وي تبیین علت الشیء تویلش. یا علت چاته وي ما يحتاج الیه الشیء فی ماهیته ووجوده، ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته ووجوده. او سبب کله په معنا د علت باندې راځي، کله معنا د مفضی للشیء تویل شي. دا دغه شی چې وجود لري او د علت په منځ کې چې کوم شی واقع شي هغه سبب وي. پکنده کې چې کله زی جسم سیز وغورځيږي نو علت د غورځېدو د پاره څه شی دی او سبب یې څه شی دی. نو علت د غورځېدو د پاره د ثقل او سبب ورته دغه کنده جوړه شوی. ایجاد د سقوط چې دلته راغی او کم درد ته حاصل شه موجد ثقل ده. کده کې هوا او سپک په الوتلې وو سره بل ته غورځېدین. او احکام په علل باندې مترتب دي که په اسباب باندې اصولو کې تاسو چېړل. کم وخت کې چې اثبات د حکم په علت ممکن وي په سبب بین جاری. کدا سے زیراغه چې نسبت د حکم صاحب العلت ته نشو کېده ظلم لازمي ده، بیا صاحب د سبب مؤاخذه کیږي. ساروی دی تا پسې چوکر واخیسته وهد یو په منډه دی په ماشوم خپکې خدا یا یو شاته سامان مات کړل تاوان راغی قضا ته لانجه لاړه ته یې ونیوي د ساروي زما سامان مات کړی تاوان مې راغی. دی ورته وی چې ما خو نه دی مات کړی ساروي مات کړی اوس غوی نه تاوان نه اخیستل کېږي.
وینه تاوان نه اخست و صاحب د سبب مؤاخذه رجتا ولی چوکر اخسته دا دی ولی پی وها علت خو هغه ساروی او ثقل دا غیره خو سبب ورته دی جوړ شوی نو کم وخت کې چې نسبت د حکم صاحب د علت ته نه کېږي یا علت ته نشي کېدی نسبت د حکم او ترتب په سبب راځي په صاحب د سبب باندې. دریم مبحث بیان د شرایط المناظره. بیان د شرایط المناظره. مونږ سره شون کې ورځ ډېرې کمې دي ګرمي را روانه ده کنه دا درس مونږ درې نیمو غنټو کې خلاصو خو دا سره 5 ورځو درسي او ډېر اجمال کو ډېر اختصار کو ځکه چې په دغه شرایطو باندې لکه اسویله متوجه القیاس السبعه په دې طریقه باندې مناظرین نن سبا چرته دي نه منعکسه او مترده ادله څوک پیش کوي ټول سمعي دلایل دي او د دلایل سمعیه او دفاع فقط په معارضه سره ده او د هغې دپاره د احادیثو د اقسام ډېر ضروري دي که بل کتاب نه زده کوئ که موږ د کیسټ نه زده کوئ کار څنګه نه خو که مناظرین ځان نه جوړوئ نو د آیات چې بیا مقابل جانب کلم حدیث پیش کوي لنډ الفاظو کې ځان پې مستړی کوه او ورته ووایه چې د دې حدیث راوي څوک دی بس هغه ورخطا دی بیا چې راوي وښایي سند یې څه دی مسند یې څه دی مسند د دې حدیث وښایه چېرته دی لیدلی مې دا حدیث چې دی پیش که د مقبولاتو نه دی که د مردوداتو نه مې په مقبولاتو کې صحیح ذاتي دی که څه دی دا تپوسونه یو څو ته د علي حدیثو نه وکړه دا نور په الذي دي ګورې مخکې په هېڅ ماګانه دي خبر نه دي بس هسې هغه الفاظ یې څه یاد کړي که نه نو دا تاسو لپاره یادول ډېر ضرور دي ستاسو د مباحثې به دا مقصد نه وي چې ګینې دا به تاسو اوس پرې راسم کوئ چې ما اصلاح نه کړه نو تاسو یې نشئ اصلاح کولی ځکه چې زه په هره مسله 300-400 دلایل پې وایم بیا هم نه سمیږي چې نه سمیږي خوارج دي یخرجون من الدین ثم لا یعودون الیه حدیث د ابو داود شریف دی خوارج دین نه وځي بیا دین ته نه راځي نو دا تمه مه کوئ چې دا ستاسو په کوشش به دوی اصلاح شي دوی نه اصلاح کېږي په خپله عوام ته بچ کول غواړي خپل د عوامو اصلاح پکار ده او د هغې اسکات پکار دی او د هغې دغه لنډه طریقه ده چې د انواع د اقسام د حدیثو یاد کوئ او به چې هر یو روایت وایي د یو څو تپوس ترې کوئ نو د اهل د دې نه دی که نه چې یو سړی د حدیث انواع نه پېژني استدلال دې څنګه کوي. دریم مبحث دی په بیان د شرایط المناظره کې. اول شرط د آدابو د مناظرې نه دا ده چې احتراز دی عن التطویل ډېرو اوږدوالي نه به ځان ساتي. دویم د آدابو نه دا ده چې الاحتراز عن الاختصار ډېر اختصار نه به هم ځان ساتي چې بیا څوک فهم نشي کولی. دریم عدم استعمال الفاظ الغریبه داسې الفاظ دې نه استعمالوي چې د هغې معنا ځان ته یو مناظره غواړي. څلورم عدم استعمال الجمل المحتمله للمعنیین داسې جملې او لغات مه وایه چې احتمال د معنیینو لري. ته به ښکلې معنا اخذ کې خصم به د غلطه معنا را واخلي او د خلکو د وړاندې به ستا تبکیت وکړي. پنځم عدم الخروج من البحث الا بنیت ارخاء العنان د بحث نه خروج بنه کې په نیت د ارخاء عنان باندې متخاصمین او مناظرینو ته څه اجازت ورکول شوی. دا اسواق یې خوشي کول په طرف د دشمن نو دلته به څه مقدمات د مقابل جانب ومنې تسلیم به یې کې خو په منتها کې به تا یو څه نظر کې نیولي یا هغه شی به په ده منې. ابراهیم علیه السلام چې کوم د قوم کې عابدین د نجوم او عابدین د قمر او د شمس او دی هغوی ته ورغی لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ستور متعلق ویلیو هذا ربي کله چې نور ولید هذا ربي هذا اکبر دا نو دې کې راجح تاویل دا دی چې دا ابراهیم علیه السلام
شرکیات نه دي کړي عیاذا بالله. کله بعضې سیاسی جماعات پاکستان کې عقیده ده جماعت اسلامی وغیرہ مودودی حضرات چې څومره دي دی د عصمت د انبیاء منکر دي، انبیاء علیهم السلام معصوم نه ګڼي، او دا خرق الاجماع ده، اجماع ده تمام علماء او د مذاهب په دې ده چې انبیاء علیهم السلام معصوم دي، د کبایر او صغایرو نه پاک دي، مسون دي د دې څیزونو نه الهه ساتلی دي. نو بیا شرک څنګه هغې وکړو؟ نو راجح تاویل دا دی چې دلته ابراهیم علیه السلام ارخاء العنان کړی په تقدیر د حمزه استفهامی سره. ایو قوم ته ورغی چې هغوی د نجوم و عابدینو، نو هذا ربی ګوره استفهام هم کېږي او دا خبر هم کېږي. هذا ربی دا مې رب دی، حکایت کوي هذا ربی دا مې رب دی، ګوره دا استفهام دی دا مې رب دی. نو هغوی ته دا فهم وکړه چې دی وایي هذا ربی دا مې رب، خپلو کې اعلان وکړه چې ابراهیم علیه السلام نه جنون ختم شو، د داړه خبره منایي. فلما افل قال لا احب الافلین، دا څنګه رب دی؟ د باندې خو تغییر راغی. دا یو مقدمه ظاهرا تسلیمه شوه، په منتها کې هغې پړه کړه، بیا سپوږمۍ والا ته لاړل، بیا د شمس والا ته لاړل. نو دا په نیت د ارخاء العنان سره دا کار شوی و.